ابو بکر صدیق چې د قرآن سره تعلق راغی نو صدیق لقب میلاویږي، عتیق لقب میلاویږي. بلال حبشی دی، د حبشو غلام دی، خو چې د قرآن سره تعلق راغی نو مؤذن د رسول الله دی صلی الله علیه وسلم. ذکر رب العالمین فرمائی دا لوی شان والا کتاب دی چې نازل کړلی شوی دی تا ته. دا سړي له ګوره ډېر لوی مقام ورکوي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه امیر المؤمنین دی، په یوه واده کې روان دی. لږ ودرېدو په خپل ځای باندې، چې ودرېدو نو خلق ودرېدوې، مخې ته امیر المؤمنین ولاړ دی، شاته ټول خلق ودرېدو. نو ګرمي وه، خلق ډېر جمع شو، اوازونه یې کول وې لار مخې ته ازاده کوي چې امیر المؤمنین ځي چې خلق ځي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وایي ما ته یو تاریخ رایاد شو، ځکه ولاړ یم. وی دا هغه ځای دی چې دې ته ما یو ورځ اوښان را شړلي وو، ادې کې ما اوښان سرول، نو ماله د اوښ د سرولو چل نه راتو چې اوښ په څنګ مړی سری وی. نو ما اوږي کور ته وشړل، نو ما ته مې پلار غوسه شو چې تاله د اوښ د سرولو چل نه درځي. نن اقا وادي ده چې ما تېنه اوښ وږی شړلی و چې زما تعلق د قرآن سره راغی. نن ټول خلق ولاړ دی، ځای نه خوځېدی نه شي، وی مخې ته امیر المؤمنین ولاړ دی. نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنه به وی مونږ ته عزت قرآن راکو او اسلام راته عزت راکو. نو قرآن دا ډیر عظیم الشان کتاب دی، دا سړي له عزت ورکوي. حدیث مبارک کې راځي ان لله اهلین من الناس. د قرآن سره ډیر محبت ساتئ، تلاوت کوئ او د قرآن سره مرګتیا مه پرېږدئ. د دواړو جهانو سردار فرمای ان لله اهلین من الناس، بېشکه د الله د پاره د مخلوق کې بعض خلق د الله اهل دی، الله والا خلق دی. قالوا من هم یا رسول الله صلی الله علیه وسلم. صحابه کرام تپوس کی دا اللہ حبیب دا سوک دی، دا اللہ والا خلق سوک دے، مونږ به څنګه پیژنو چې دا الله والا دی. د دواړو جهانو سردارو فرمایل اهل القرآن هم اهل الله وخاصته. قرآن والا خلق ګوره دا د الله خلق دینو، دا د الله والا خلق دینو چې د قرآن سره تعلقي. حدیث مبارک کے راضی حملت القرآن عرفاء اہل الجنہ، حاملین د قرآن دا بد جنت سردارانی ملکانان بی د قرآن حاملین دا بد جنت سردارانی. نو قرآن سره چې د سړي تعلق راشي، علماء لیکلی دي. مولانا الیاس رحمت الله علیه بارک راضی چې د تبلیغ بنیاد یخیو، نن څومره خیرونه تی خواره دي په تمامی دنیا کې. نن د تبلیغ برکات هغه د تمامی دنیا ولیدل چې څومره خلقو ته د تبلیغ په وجه باندې سمې لارې ته رالل، ټولې دنیا وکتل. علما وایي د مولانا الیاس رحمت الله علیه نه رب العالمین ولې دا دومره کار اخیستی دی. علماء وجه لیکلی دا، وی د مولانا الیاس رحمت الله علیه پلار با په جماعت کې وړو ته په ناظره باندې قرآن خودو، د پلار بچو ته قرآن خودو، الله د بچی نه دومره دینی خدمت واغستو. نو قرآن سره ډډې مګو، تلاوت او ترجمه او تفسیر، خو چې د قرآن سره تعلقي. قرآن مرتبه والا دی، دا سړي له مرتبه او مقام ورکوي. انزل الیکا چې نازل کړلی شوی دی تا ته ای زما خوږه حبیبه، فلا یکن فی صدرکا نو ندی وي په سینه ستا کې حرجن تنګسیا، منه د رسولو د قرآن نه، د قرآن د رسولو نه د ستا پړه کې ګورې تنګیا رانشي، تنګسیا
ردی تنگ نشی د الله حبیب د قرآن در رسولو نا نو ړه به نه تنګی تنگسیا به پړه کې نه راولي قرآن به رسی مایوسه کېږي به نه نو دې کې د تمام امت د قرآن استازانو ته تعلیم دی علماو ته تعلیم دی چې فلا یکن فی صدرک حرج منه اے علماو اے د قرآن قاریانو اے د قرآن استازانو چې قرآن چاته وایې نو تنگسیا به د قرآن پر رسولو کې ګورې سینه کې نه محسوسوئ ستړي کېږئ به نه چې دا پرېږدمه دا خو ګران کار دی نه دې ته به حوصلې بلندې ساتئ ړه به نه تنګوئ مراعات به نه وي دنیا به نه وي خو ړه به نه تنګوئ ځکه علی رضی الله تعالی عنہ ته د دواړو جهانو سردارو فرمایل وی تعلم القرآن وعلمه الناس وی اے علی رضی الله تعالی عنہ وی دا قرآن زدکا او نور خلق ته رسوا قرآن زدکا نور خلق ته رسوا علی رضی الله تعالی عنہ د دواړو جهانو سردار نه تپوس کی ما ته به څه میلاویږي د دواړو جهانو سردار ورته وی علی رضی الله تعالی عنہ ته وی قرآن بل توایا د یو حرف په بدله کې به تا ته لس نیکی میلاویږي او که په دې دوران کې مړ شولې نو شهید به مړې نو د قرآن د استاز دا لوی مقام پوره دی چې یو حرف شاگرد ازده کوي نو د ته به لس نیکی د هر شاگرد په یو ټکی کې میلاویږي او کو دې دوران کې مرګ راغې نو به شهیدی فلا یکن پس ندیوی فی صدرکا پسینستا کی حرج تنگسیا منه در رسولو د قرآن نا یا د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خو انتہائی شفقتو قرآن بے بیانو خلق با ایمان نروڑو نو د دواړو جهانو سردار د شفقت تقاضا دا و چې سینه کې